شکر شکر چې پیدا خدای مسلمان کړم چې ژوندی یم زه به شکر د سبحان کړم شکر شکر چې پیدا خدای مسلمان کړم چې ژوندی یم زه به شکر د سبحان کړم چې ژوندی یم زه به شکر د سبحان تونکو زیم ستاسو ورور محمد فرهاد د کبایل ټي په سکرین باندې یو ځل بیا تاسو سره حاضر یم کتونکو زموږ مختلف قسمه پروګرامونه وي سیاسي نور داسې چې کوم ټوریزم حواله سوي خو موږ یو بل کوشش شروع کړی قبایل ویلفیر ارګنایزیشن په نامه باندې په هغې کې موږ د خیر ښېګړې کار کوو په خیر نو په دې سلسله کې موږ راغلي یو نن علمګودر چې کوم وایټ مینار مسجد دی مین علمګودر روډ باندې کوم چې څو ورځې مخکې سیکورټي فورسز په دغه کې وو هغوی ته لاړل نو اوس په دې مسجد کې چې کوم دی مختلف قسمه ضروریات دي لکه که تاسو وګورئ د بمبو چې کوم بمبې لګېدلي دوی له د ناستې هغه سیسټم نشته نو موږ د دغه جومات چې کوم مشران دي د دغه علاقې مشران دي هغوی سره موږ خبرې کوو د جومات په ضروریاتو باندې دا شانتې که وګورو دلته د دو مسجد چې کوم دی دا دیوال بالکل ډیمیج دی خراب دی دا په څه وجه دا کې ډېر وخت سیکورټي فورسز تېر کړي خو د مشرانو او د علاقې د مشرانو دغه شانتې د موږ چې کوم د قوم مشران دي هغو په دغه باندې دا مسجد چې کوم دی یو ځل بیا بحال شو نو دا وخت یې موږ سره یو مشر ویلوړ دی د دغه علاقې دی په دا مسجد کې دوی وخت تېروي دلته منځونه کوي نو دغه نه به پوښتنه کوو چې مشره د جومات چې کله موږ آرمي د دغه ځای نه لاړه نو که وکتلی شي جومات خو بالکل داسې دی چې بالکل هغه بیخي ډیمیج شوی دی نو په دا حوالې سره تاسو څه ویل غواړو بالکل دا جومات چې موږ کوم دی دا بالکل داسې ډیمیج شوی دی چې دغه داسې درې وکتل شي پوه شوې شلېدلي دي چې کوم دی بجلی وایرنګ یې دی دا ټول خراب دی سوچونه موچونه هر څه یې خراب دي او دا دې موږ له وکړی شي لکه مشره چې وکتلی شي موږ په علاقه کې ډېر مالداره خلک شته داسې خلک شته چې هغه خپله صدقې خپل خیریات خپل زکات روبوسي نو په هغه باندې ډېر څه کېدلی شي هغو خلکو له څه پیغام ورکوي د دغه مسجد دا خو داسې کور دی چې دا د الله تعالی کور دی په دا کې که ته یوه روپۍ ولګوې نو هغه چېرته ضایع کېږي نه هغه باندې الله تعالی توله اجر درکوي نو دغو خلکو له څه پیغام ورکوي نو خلکو له دا پیغام ورکوم چې یاره دا چې کومه چانده جومات در غونډېږي دا نن مو غونډه کړې ده تقریبا چې 150 روپۍ نه ویرې نه وه کمه به په دا د موږ یو ضرورت هم نه پوره کېږي او بس په دا کې چې موږ سره څوک امداد کولی شي نو الله به اجر ورکوي ثوابه کور دی پوه شي جومات ډیره مننه کتونکو تاسو له به د مسجد چې کوم حالات دي هغه تاسو له ښایو نو دلته نور داسې ضروریات دي د لوټو ضرور دی دلته د که وکتلی شي دیولونه بالکل د رنګ نه رنګ یې اړولی دی نو دغله د چونې د رنګ ضرورت دی هغه خلک چې کم خلک مطلب وایي چې مو دا پیسې په ښځو کې ولګېږي نو مهرباني وکړو موږ نمبر تاسو له په سکرین باندې لیدی شي تاسو خپل زکات خپل خیریات خپلې صدقې د دغه جومات لپاره ویر کو وقف یې کو ځکه چې د تاسو یوه روپۍ ضایع نه ځي تاسو چې دلته په دغه جومات کې یوه روپۍ ولګوه الله تعالی به تاسو له پې ډېر زیات اجر درکوي ځکه چې دا یو نیک کور دی یو ښه کور دی او د آخرت لپاره دا یو نیکي ده نو کوشش وکړو مهرباني وکړو چې په دغه جومات کې چې کومې مسلې دي تاسو له مشر وښلې چې په هغې کې د موږ سره ملاتړ وکړو د موږ سره ودرېږو نو وکتلی شي دلته خو ماشاءالله د نن حال چې کوم دی د مسجد هغه خو ماشاءالله بچ پوتې شوی دی نور که مو وکتل دلته داسې لوډ سپیکر مولا په نظر رانغلو چې کله امام خبرې کوي د جمعې په ورځ چې هغه کې تاسو له څه دغه وي تاسو ور و نه ور و څه تکلیف وي تاسو له جی یو سپیکر دی بره په میروب کې بره لګېدلی دی نو موږ له دا تکلیف دی چې دلته موږ له سپیکرلی وشي او بل ډېر ضرورت دی موږ دا دی چې موږ بجلي نشته دی موږ لکه د سولرو سیسټم وشو نو ډېره بې ښه وي
ځکه چې سولر یې وشي نو جومات هر جومات لا هم شوي دي مونږ وکتل چې په نورو جوماتونو کې شوي دي خو دغه جومات لا نه دي شوي دا که مونږ له سرکور نه وشوې یا د چا دی هغه نه وشوې همدود د مخه وشوې نو ډېره مننه بیوي پوه شو دلته چې مونږ له په هر هغه باندې یعنې پستن یې باندې مونږ له دا هغه ولګېږي سپیکر نو ډېره مننه بیوي کتونکو تاسو کتلو دا مسجد په علمګودر مین چې کوم روډ دی د علمګودر وایټ مینار باندې یعنی چې کوم سپین جومات باندې مشهور دی سپین جومات ځکه ورته وایي چې بالکل بهر نه هغه کلر د سپین دی نو دا ډېر وخت مخکې د پاک فوج صاحب په حراست کې و بیا د مشرانو او د دغه زوی د الوکې او د دغه محلې د مشرانو په کوشش او په محنت سره هغه سیکورټي فورسز دغه نه لوړو او دا کم ویډیو کې چې تاسو کتل دومره مطلب هغه جومات چې کم دی شهید شوی دی نو دمو هغو وزدارو خلکو نه دا یو ریکویسټ دی چې ته په دومره غټه جلسه باندې دومره پیسې خرچ کوې دغه شانتې ته چکرې وهې پیسې خرچ کوې هغه پیسې راواخله او د الله تعالی په کور کې صرف کا هغه پیسې راواخله چېرته د یتیم او د غریب پلنه پې وکړه نو زموږ د خیبر ضلع خیبر چې کم مشران دي وزداره خلک دي هغو نه دا منت او زری کوو چې مهرباني وکړو د جوماتونو کور وکړو د غریب سره ودرېږو د یتیم سره ودرېږو او د دغو پالنه وکړو نو که څوک یوه روپۍ چنده ورکوي که څوک لاس ورکوي د مونږ نمبر تاسو له په سکرین باندې لیده شي په دا نمبر یې مونږ سره رابطه وکړو بالکل مونږ هر ټایم په بوړا کې موجود وو انشاءالله د تاسو دغه یوه روپۍ د تاسو یوه پیسه به ضایع نه شي انشاءالله د تاسو د روپۍ به دلته په دغه کور کې صرف کیږي او دغه د دغه جومات او د دغه مسجد کور به کیږي نو دا و د نن ورځې پروګرام ته بل پروګرام پې زه ستاسو ورور محمد فرهاد د کیمرامین آصف خان سره درنه اجازات غواړم په لوی الله مو سپارم والسلام شکر شکر چې پیدا خدای مسلمان کړم چې ژوند یم زه په شکر د سبحان کړم چې ژوند یم زه په شکر